بسم الله الرحمن الرحيم. خلع مليس ما قبل سره مناسبت مخکې ایلا بیانو او بلکې د څلورو بابونو وضاحت مناسبت واضحه ده مخکې من کړو کینه کنه لیټ مرالی وسولاړه مې لکه میلو نو طلاق په څلورو طریقو حقيقي ما درته ویلو طلاق ایلا او خلع دغه شان زهار لعان ټول د طلاق او واقع کېدلو ذرایع دي. بل مسله دا چې ایلا نفس خلع اولی ذکر کوي رستي ولی کړه دو وجونه ایلا کې معاوضه و پیسې نه وی خلع کې پیسې دي نو تعلق د ایلا د طلاق سره نږدې او په مقابله د خلع کې ځکه دي کې پیسې دي. او دویم دا چې ایلا کې اغه نصوص چې ورانه د سړی د سیډا وا او خلک کې خو خزا سړی نه خو ځان ته خلاصي نو د سړی خبرې خو مخ کی الرجال قوامون به خلع په لغت کې خالی کېدل او ته ویل کې خلاصېدل او ته خلع ثوبه معنی کپڑے نزع کپڑے ویستلې ځانې کپړو نه خالی کو او شریعت کې ویل کېږي عبارت عن نقض مال المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. یاد ساتئ ښا اخیستل دي مال د خزي نه پیسې اخیستل دي بإزاء ملک النکاح په مقابله د ملک نکاح کې چې ملک نکاح به ختمه او لفظ به کې د خلع استعمال. یاد ساتئ په خلع کې لفظ د خلع دا رکن دی ها راځي والله باب الخلع خلع ویل کېږي خلع. واذا تشاق الزوجان وخاف الله يقيم حدود الله ملي شبر ما ته ټول ګوري اول نمبر کما هدايه قدرین ولا مسله بیانی اغدا د چې خلع جایز زکنه نو جواب داده چې کلا حاجت راشي خلع ته بس جایز دنو حاجت کلا چې خزا او خاون خپل منس کې وران دي او ویریږي به دې خبره باندې کچري مونږ همدغه شان زوجیت باقی پریدو نو د الله د حدودونه به ورتیر شو د الله نه فرمانی برانه وشي. یعنی خزه وای زبر خاون حق دانه کوم ګناګار بشم او خاون به وای د خزه حق بدانه کوم ګناګار بشم نو دې صورت کې ځان د ګنا نه بچ کول دي نو هغه دا چې خلع دی وکي وګورئ جایز ده. و اذا تشاق الزوجان کله چې جګړې د خزه او د خاون وخاف دواړه ویریږي الله یقیم حدود الله چې قائم بنه کې حدود د الله فلا باس نو جایز د ګنا نشته بان تفتدیا چې فدیه ورکی نفس د خپل نفس دا خزه فدیه د خپل نفس ورکی د ازادي د بارا منه خاون دی ورکی بمال سره مال فدیه کی ورکی او ځان ته جدا کی اخلعو چې جدا بکی د خاون ها د خزه به بده پیسو مانه خل ور سره وکی نو خل به وکی سړی د خزه سره بده پیسو به وس کی دلیل لقوله تعالی فلا جناح علیهما گناہ بنشته غوړه په دواړو باندې نه په زمانه د پیسو ورکولو نه په سړي باندې د پیسو اخیستلو فی مفتدت به هغه پیسو کې چې د خزه فدیه ورکړي هغه فایده فعل ذلك دغه مسله اوري لکه ټول خلع جایز زیوا دیم چې کله خلع وشي خزه په طلاق باین باندې مطلقه شي یعنی خلع طلاق باین دی دا پرچو کې راځي ښا تعریف د خل یو کيو او دیم دار ته وای جایز ده کنه دوا او دریم دار ته بیان کې چې خلع کم طلاق ده ته به ته چې کم طلاق ده فاذا فعل ذلك کله چې دا کارو کو وقابل خلع واقع شو بخلع سره تطلیق باینه ولزم المال ور سره خزمانه مالم لازم شو الک طلاق باین بخلع ولی واقع کی تیزی کاو کنه خلع باندې طلاق باین ولی واقع کیږي دغه جواب لقول علیه السلام الخلع تطلیقه باینه خلع د طلاق باین دی یو ولانه يحتمل الطلاق سی شرزا دیم وجه خلع دا احتمال د طلاق لري ولی دا په طلاق په باب کې کنایي لفظ دی او کنایي لفظ کې د طلاق احتمالي کني د طلاق کم کنایي الفاظ دي باغی کې د طلاق احتمالي کني په یوه بین خلع کې د طلاق احتمال شته او کنایي الفاظ سرګم طلاق واقع کیږي باین وګورئ ولانه د لفظ خلع چې يحتمل الطلاق احتمال د طلاق لري حتى صار من الكنايات
تر دې چې دا ګرځي د کنایاتونم او واقع بالکنایات باندې مولوی صاحب کم طلاق وي باین نه پیږي پی دا وړي رسانه خبرې دي درې الفاظونه علاوه کا اعتدي والصبر رحمك وانت واحده الا اعتراض جندب بوي ما پلان کی سره سبقونه ویلي ورسره ګرځیدل مده کو نه بس ولا شاته نو سوال می داده چې کني الفاظو کې خو نیت ضروری دا ته پوسټ وکا نو خلا کې خو بغیر د نیت تم طلاق واقع کیږي دا څنګه نه یې لفظ دی هغه په جواب کې بن شي ته وته جواب ورکړي چې حضرت صاحب ته خلا کې دا مال چې دی په دې خزه مقرره ول د خوند بارا دا په زید نیت ودرېږي کنه نیت نه استغنا راولي پیږي یعنی څه مطلب دا خزه دی خوان لمال ولی ورکیم دی د باري ورکی چا بدا فریدی معنا طلاق به ورکی خله به ورکی الا ان ذکر المال چې اغنی دا اغنا بے پروايي راولي د نیت نه ها هنا دلتا ولانها بلا عقلي وجه ور جندبا څنوم دې دوسا اسم قری چې په سره دي ما په سیمه څو وخت پس ګرځي را ګرځي کا دی وګورې لکه بل عقلي وجه دا چې دا خزه خاون لمال ورکی پیسې کنه عوض ورکو کنه نو اوس خاون لم بګار د چې خزه تم معوض ورکی خزه ته داغي ځان ور وسپاري هغه کله سپارل کیږي په طلاق باین کې رجی کې خو به ملک لري لا نو ملک بخپل مکمل ختمي څنګه چې پیسو کې خزه خپل ملک مکمل ختمي ولأن دا خزه جلا لا تتسلم المال دا نسپاری مال الا لتسلم مگر دا چې وسپارل شي له دې خزه ته نفس دي او دا کم کې سپارل کیږي وذلک بالبينونه ټول به پیږي کنه وان کان النشوز وسرا شي یو مسله خلا جایز ده دویمه مسله طلاق بین به واقع کیږي په سلیمانی خزمانی معلوم لازمیږي دریمه مسله کچري نقصان د سړی د سیړاو د قشن خوونی او د وسو نو خزه د ځان خلاصولو لنجه په سړی کې وا چې دې بلانه مې اوس خدای خلاص کړي دا په څو وخت ما دې صورت کې وس سړی لنه دي سړی له مکروه ده چې خزینه مال علي بای لنجه پتا کې دا مندسي بریدا دلته مکروه لیکلي علامه شامی وی راجح رای دا د مفتابه رای چې حرام دي پیسې ولا خستل بغیرت لانجم پتا کې او پیسې متعلی مندسي بریدا پوه شو دې وګورئ ابل سیړې پاتې ریخه او لانجان نقصان په خزه کې وو نبی چې څومره مہر ورکړي حق دې تی والی زیاتی خستل مکروه دي 1,00,000 روپۍ مہر ورکړي دې تی واپس کی لانجه پتا کې رخصي پیسې مخبل راک او زمخه کوا زیتی خستل مکروه دي صاحب د بحر الرائق وی علامه ابن نجم چې د دینه زیت خستل چې دي د مکروه تحریمی دی وی زیت خستل د مہر نه مکروه اورا وان کان النشوز کچرینا فرمانی من قبله د سلی د سیړوا یکرم مکروه د لو د سلیلا ایا خذ منها چوالی د خزنه وزن وز بلکې حرام دي ما تاسو علماء شامی وی لقوله تعالی وان ردتم استبدال زوج کچری تاسو اراده لري چې بدل کوي خزه مکان زوجین بزید وی خزي یعنی بل خزر طلب د بدل والی د خزي وکي بزید وی خزي معنا بل خزه کوي دا پریدي اعلان قال فلا تاخذوا منه تاسو ما اخلي د دې زوج نشین څه شي منه زمير زوج تراجي دي مراد نه خزه ده ولانه بل وجه ور عقلي یو خدا سړی د وسته د خزه پریدي او د دې بزبل راولي وحشت کې واچولا وسلطه پیسې ملي نورم وحشت ولا زيتي غم دا خنه کوي ولانه دا سړی چې او حشها خزه وحشت کې واچولا بل استبدال چې دې بزبل خزه راولي او دیم نو فلا يزيد في وحشتها نو زیادت دینه کې دې په وحشت کې بياخذ المال چې اوس اور بسيط معلوم لا والي وان كان النشوز منها مده کې بوډا سړی بوډای خزه کړي ماته بیګا کور ولویل شپک چلی ځان سره واستې دي خزه 80,000 روپۍ ور سره دي کور ډیر سامانونه هم ځان سره واستې او خمه مشرقه ده سپینې جامې او سپین زړو کې په سر کړي ځان خزي زړو پټي ته زړو کې وای زما خپل زړو کې ولپټه کې سفر قشته لکه څنګه سفر بغشته کنه هغه من خزینه منګ نور فرقونه باندې څه کوو سیبا خپل کار وکړي
کوم دې ورسېدلو وإن كان النشوز من قبله هذا هو الشكنا وإن كان النشوز منها كده خزي ده سيړو نو خبره خو میکړی وکنه کاری نه موږ بد غنو له سړیلا ایا خو د چواخلی من هدا خزینه اکثر مما زید داغه پیسونه عطا چې سړي خزیله مہر کې ور کړی او پر روایت د جامع صغیر کې راغلی طاب الفضل ايضا فضل ما غسل شي سباق نه کوي یعنی مکروه نه دي خو سید علامه تستوی الراجعه چې مکروه دي زیتی غسل او څنګه مکروه دي تحریمی خنو دی روایت د جامع صغیر کې ولی دا ویلی دي چې زیتیم د غستی شي وی مطلق بیان راغلی کنه ل اطلاق ما تلونا بدء شروع کې چې موږ شیتا ستکم آیات تلاوت کو هغه کې مطلق راغلی فلا څنګه راغلی فلا جناح علیهما فيما افتدت به مطلق راغلی خجو سواتانو خبره جو کوم روایت کې چې راغلی دي چې زیتی اخیستل مکروه دي دغه وجه سره حدیث وجه ده نبی له صلوات و سلام لې وزنانه رااله دا حضرت دا د ابی ابن سلول لوروا نبی له سلام ته وی داوګه د دې سلام دي ذکر کړی دي عن حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير بن ثابت بن قيس بن الشماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن ابي سلول وكان صداقها مہر کی وته یو باغ ور کړو بس خاون نه وخخ نورید سم نو بې خوخ مینه دی بس دغه خبره ده نبی له سلام ته فرمای نبی له سلام ورته وی اتريدين عليه حديقته اغباغ وته وبس کې کمی چې دا درکړې مہر کې وای جی نعم وزیاده دا خلاصه کې څه بس زیتی مرکومه خو چې بریمی دي نبی له صلوات و سلام ورته جواب کې وای اما زیاده فلا زیادت مور کوا خپل باغ وته واپس کا نو ګورې حدیث کې زیادت منع کو کنه نو زیادی اخیستل څه شو مکروه شو وجه الاخرى قول النبي عليه الصلاه والسلام دي في امراه ثابت ابن شما ابن قيس ابن شماس کې چې اما زیادت فلا وقد كان النشوز منها دا صورت هغه چې نشوز د شاده طرفو دا د خزي نافرمانی توب د کنه چې خاوني اسی بیسه نه د خوخ اسی بیسه 400 دوال وي ولدنه د خوخ بس ما سي منه دی خوخ ولو اخذ الزياده خو بهم ګوره کې زیتی بیسه واخستل کنه سره د کراهت جایز هم دي کا جایز کراهت جایز سره جمع کیږي جاز فی القضاء خصوصا بطور قضا جایز دي خزي واپس نشي غستلې اگر چې دیانتن خون لبګار دي زیادت واپس کی وکذالک هم دغشن اذا او مخ کی صورت تلال شي کنه شوز د سړی د سیړو منګ ویل زیتی په کنه شوز د سړی د سیړو مہر واپس کول چي دي دا مکروه هو کنه خو که شری وای خستل قزان هم ټیک دي هم دغشن اذا اخذ النشوز منه چې مہر ته والی یا زیتی والی او نشوز سلی د سیټي بهم قزان ټیک دي وجداد لان مقتضى ما تلونا في مفتدت به کی تقاضا دا وتا سمات متوجه شي في مفتدت به فلا جناح عليهما في مفتدت به چیز خاون د خزینه پیسې خلی په دی خلع کې دا جایز هم دي مباح هم دي دو تقاضي کوي جایز هم دي مباح هم دي اباحت هم دی پکې او غیر روایت نه معلومی کی چې زیادت چره مباح نه دي نه رسیبي نو دا روایت معارضه رااله د غایات سره په یو جز کې موږ د څه وکړلو چې دا اباحت هم ختم کړلو او نفس جواز هم پرې خودلو ځکه کراهت توجه جی د کراهت حدیث نه کراهت معلومه ده لګنه د کراهت تعرض دا د جواز سره نه او جمع کیږي ور سره تعرض د چا سره اباحت سره نو چا سره تعرض را لینو تساقط اباحت ختم کو باقی جواز پاتې شو او سوال دا و کې د اسامي والا شارک خبر واحد دا مقابل معارض د آیات الله جوړې دي شي تاسو جوړ کو فی مفترض به سره جواب دار مولوی سے بسل کې آیات معارض اوله کې آیات سره راغلي دي فلا تاخذ منه شيئا کی وی تتمالا او فی مفترض به کی جواز معلومیږي چې کله آیات معارض د آیات سره شي به درجه راو غرزي کې به خبر واحد معارض جوړې دي شي دا مطلب دی وورا لان مقتضى ما تلونه زکه تقاضا د آیات چې موږ تلاوت کو فلا جناح علیهما فيما افترض به
هغه شیئان دي یو جواز دی حکمن قاضي د فیصله د وجنه جایز والے او بل اباحت دی وقد ترك العمل في حق الاباحه عمل پرې خودل شو حق د اباحت کې د معارض د وجنه حدیث د وجنه هغه جواز باقی پاتې شو فبقي معمولا في الباقي باقی کې باقی پاتې شنو تاسو پیږي کنه فبقي نه دی لکه فبقا دی کا فتح يفتح دا سمیا اسمه باب دی کا فتح دی لکه سمیا دی بس به فبقي صحیح دی فبقي معمولا في الباقي وان طلق على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المعلومات برو غوري خزيته ويل زر روپے راکه طلاق بدر کما یو لک روپے راکه طلاق بدر کما اغي اومنلا مستلاق واقع شو او باین واقع شو یو حکم دای څلورمه مسله شو لکه دته طلاق بالمال ویلې کیږي په مال سره طلاق صحیح دی کنه او جی صحیح دی خو چې خزي اومني یو دیم کم طلاق به واقع کیږي باین به واقع کیږي معنی د سید ګورا طلاق در کوم بدی شرط چې تمال راکی طلاق در کوم بدی شرط چې تمال را کول قبول کی طلاق معلق کو په قبل دو د خزي پورې چاغي قبول کو واقع وشي ور سره په خزه سم لازم شي مال ابریتو ملا یخا یک شخص دې غر کبریتو ملا حالت ابریتو ملا او جماعتي نی ولو او خاصه ګودرو په خابه ګودري ویتا ګودر پیجنې او خابه دی غور چینی ویږي کې به د استلاب شان جوړ کړي وغیله به خزي راتللی او منګي به بسروبه به تیوللې او ول د جلاله او بخوګي دی او منګي مدري دی نریملا می ماتوینا دغه وګودري وی کنه او منګي کوس کړو لم دي زل په راسن وهله تم ویلو کنه اوبه بس څنګه او د خنداش نشو ویلي یار باران دغه سي منګي به خلکو بسر کول منګي به ډنګا ور وسې ونور سم ډنګې دل خاص لچک کې روانه وا کوناټي به موال روان دا سیدیان مبارکین به مړ ول منګي به بدوړو لاسونه مانی ولې منګي به ډنګا وب به په مخ باندې را کوزیدلې دا خاص کیفیت دا تاسو نه دي لیدلې الله ترنه محروم کړي نو ګودر دا بریتو مولا ګودر بغاړه جمعه ته باغی کې دیرو تنخوایم نه و خوراک بم مالی ول نه راوړلو چاو تل چې لکه خو دې غر کڅل دی ری ال والله کثره ته ملاویږي تنخوا منخوا مې نشته البته یو اسره مشته ګودر کې رخصو جنگ شي بل ته پتا بریتو مولا واچوما اول وی پتا یې واچوما مسمدار لکه فیدنو لکه څنګه چې موږ دې شادي شوه دا وایو چا کورو نه دي چې موږ اسره په جمعات کې همدای د شپې دول سیوا بجمانه چې ځ پلان کې به لګي موږ د بار دا کافی ده دا اسره د زمونږ د بریتو ولا پشان وګورئ خو مکه و د اوسه ته دی وخت خوب کې زړه ترز د خوبونه کې کم دی وان طلقا کچری طلاق او دور کو علی مالین فقبلت قبول کړلو وقات طلاق او طلاق واقع شو لازم المال لازم شو سوال طلاق بالمال خاون ورکول شي او کنه یار بغیر د مال ورکول شي ځکه طلاق کې خو خاون مستقلی نه په مال سره ورکول شي دومره به خزم قبل دوه معنی بچ شي موقوف بشي لأن الزوج لا يستبد بالطلاق اذا مستقل بطلاق کې تنجيزا بغیر د مال ورکول شي وتعليقا او مال پوری معلق کې ورکول شي دلته وقد علقه بقبولها طلاق معلق کړي په قبل دوه د ما خزي پوری والمرأه سوال خزي ته دا حق شته چې مال بزان لازم کی د طلاق په باب کې ویاو کنه خپل مال دی ولایت بزان شته مال بزان لازم اول شي والمرأه كذا چې د تملک التزام المالي مالک د دې د شرعن دی معنی څه حجر هونه دی لګیدل اصل کې اسباب د حجر شپږ دي یو پکې زمونږ حنابو بنز سره دی نه او پنځه دي پنځو کې درې اتفاقی دي دوه اختلافي دي باقي کې دانش طریقه دوه اختلافو کې فتوا د صاحبانو په قول له پنځه وړ دي مرحله خزي باندې دي حجر ودا پکې نشته نو خزه چې تملک الالتزام المالي دا مالک دا چې بزان المال لازم کی لی ولایتها علی نفسها ځکه بزان ولایت دی سوال الکه ملک نکاح داس یو شی دی چې دغه په وس کې مال مقرر شوی او کنه دی اگر کوم ملک نکاح چې د نکاح دا مال نه دی خو دا د یو شی دی چې وس کې مال راځي لکه مہر دی کنه دی
دغه شان قصاص هم دی، قصاص مال نه دی خو وس کې مال راځي الکه وجنم دینه مان له دومره روپۍ را کپرې ورې دما پیږي کنه نو وای او ملک النکاح چې مما دا هغه شی دی یجوز له احتیاز وان هو چې دینه ایواز جایز دی د مال اگر چې مال نه دی کل قصاص خجنو طلاق بکم طلاقی وکانه طلاق باین طلاق باین وی لما بیان وجه ورل من بیان کړل کوم وجه بیان کړی دا هغه دا چې خزي ورته مال وسپرلو شروع کې ویلو نو وس خزي تم معوض پارل پکار دی اپ کم طلاق باندې کیږي باین کې رجی کې هو نه ولانه معاوضه المال بالنفس بلدا چې دا معاوضه د مال د بچا بنفس نو خزي ایوس پارل نفس بخزي د سپر یغه په طلاق باین کی وقد ملک الزوج احد البدلين مالک شوی د خوان بدو بدلینو کې دی یو یعنی د مال وصفتم لك هي خمالکی کی بخزم د اخر یعنی د نفس هو النفس تحقیقا للمساوات للبرج مساوات راشي قال القدري ولا فرمای واذا بطل العوض في الخلع لکبر وګوريږي که خلع کې وز باطل شو بهم طلاق باین وي او که طلاق بالمال کې ایواز باطل شو به طلاق وی خرجي وي نه پوهیږي نه رسې بهر څه د وسان استي که خلع کې وز باطل شو څه وي طلاق بهم وي کم طلاق وي باین او طلاق بالمال کې کې وز باطل شو به طلاق وي حکم وي رجي وي ولی طلاق بالمال کې اصل کې فسری الفاظ باندې طلاقي باین موږ د مال د وجه نه جوړ کړو چې مال باین شو پس خپل حالت تراشي رجیتا او خلع کې طلاق چره بد څه لفظ دی چې کنایي لفظ دی ویلو کنه شروع کې کنایي لفظ رقم طلاقي خبره ختمه وان بطل العوض کچری باطل شی وس به خلع کې مثلو یو خالعه هغه د دې په صورت چې خلع کې وس باطل شي هغه دا چې خزه خوون ته وای کنه خلع را سره وک شراب بدل لدر کما خلا را سره وک خنزیر بدل لدر کمای وس کې یا بدل مردارا غوارا کمړه دا بدر کما یا شپک چلی را کمړی دی بدر کما ای وس کې پیږي په خبره باندې دلته وس دا ای وس ټیک دی مال متقوم نه دی شراب خنزیر او دغه شان مردارا نه ای وس باطل چې وس باطل وس بل څه کو خلا کې به طلاق باین راشي او طلاق بالمال کې به رجی راشي الکه خزي خو سړی سره په مال یاد کړي ورې نکله دې سر بچ کوي سړی له څه دوکه خونه دا ور کړي صفای ورته ویلې دي اصل کې قانون دا دی چې سړی ته نه یو شی ته اخلي او تور لکم شی ورکه هغه کې وسره ته دوکه وکي نو حکم دار دا کم شی چې تا ورکو دوکه دې ور سره کړي دې ور نکړو دا غي اوس قیمت به ورکه اصل کې دا قانون دی خودل ته دوکه نه د شوی کنه صفای وته خنزیر ویلې دي صفای ورته مردار یا شراب ویلی دوکه اوس شوی چې نه دا نو نه شراب خنزیر مردار ورکول شي ځکه مسلمان دا ملک نشي حاصلوله او نه د دې قیمت لازم دی ولی نه دی لازم دوکه اوس نه ده شوی قیمت تسمیه نه ده شوی پس صرف کنایي الفاظ پاتې شو کم طلاق به واقع شي اورا فوقوع الطلاق في الوجهين دا وقوع الطلاق بری دواړو کې عبارت مې ویلو کنه مې دي اور وین بطل العوض في الخلع مثل ان يخالع المسلم مسلمان خلوه کی بشراب معنی په خنزیر باندې بمردار معنی فلا شيء للزوج والفرقه فرقت چره باین بوي وین بطل العوض في الطلاق ک طلاق بالمال کې وز باطل شنه به کم طلاق ورجی بوي سوال دار طلاق دوړو کې ولی واقع کیږي دا مینو ویلی بار غوري ټول د سیل ما اصل کې طلاق خاون معلق کړي او د خزي قبول والی بسي خلع کم طلاق بالمال کې او هغه شرط موجود شو نو خزي بالمال تقبل له طلاق واقع شو فوقوع الطلاق چې د فدوالو صورتونه کې له تعلیق اده تعلیق په وجه بالقبول له خزي د قبل دو قبول ک قبول لك قبول کا قبول قبل دو ته وي قبول خو بعد ثبات وي دغه کې دي کنه توضیح کې قبول القبول د بعد سبا قبل دل ولا الله ورکلوي وګورئ او افتراقهما في الحكم او افتراق د دې دوړو بوکم کې ده خدای خو له طلاق بالمال ولی هغه یو کې چې وز باطل شو کې نه لفظ پاتې شو بلکې سری پاتې شو لانه ما لما بطل العوض هر کله شی وز باطل شو نو کان العامل في الاول عامل د طلاق په اول کې لفظ خلع او هو کنایه کنایه لفظ سره بیان واقع کیږي او په دویم کې سری لفظ
او سری لفظ چې یعقب رجعه ځان بس رجعت راولي کنه نو طلاق رجی سوال دا دی خاون ته هیڅ ملاونه شو وای دوکه ور سره نه د شوی کنه یار مغرور ته ملاویږي د سره مغرور دوی څه وته وای بس بهر حال دوکه چې چا سره شغه د ملاویږي د ته دوکه نه د شوی دا فقہی قاعده ده ښا وګورئ رسو مثالونه راځي ان شاء الله وانما لم يجب للزوج هر کته سفیږي کنه چې ودود معلومیږي ضرورت پر خو خلق تازه خزو لذي او خزم کې تازه اب ته بس چې څوک زی هغه د بدلګي نن برازي اخور ته ولا ویلو کنه نن به ورور راځي ول ناراضي ول راځي وتا څه دلیل دی ول رکه کا راځي با څه دلیل دی ول رکه کا ول مکه ول رباني وی ویلاو ول د پرتګال مسس کیږي دینه بدلګي چې سړی نن راځي وګورئ کوم ځای ته ورسېدلو تاسو وکړ دې چې نن تازه وکنه یار خزي هم تازه په انتظار کې وانما لم يجب ندي واجب زوج تشم عليها بخزماني ولي لانها اخذ جدا ما سمت نه دې مسمى کړي پکې مال متقوم وتهات کړي دي او وسغه نه دي نو ولا مال دی ورکی رسم مسله روانه ده ښا سرکه وته د کړي و شراب وختل وته اوس د دوکه وس کړي وس سرکی قیمت ورکه یا سرکا ورکا مسله روانه ده لئن هذا كذا چې دا ما سمت مالا متقوما نه دی وته مسمى کړي مال متقوم حتی تصير تر دې چې دا خزه وګرځي غارتن دوکه ورکون کی لو خونتا کنو دغه شراب خنزیر دی ورکی کنه ولانه لوجه الى ایجاب المسمى سو جنشتره چې واجب شي مسمى وللاسلام مسلمان دغه مالک نه جوړیږي خنو بل شي دی ورکی بل شي بیان نه دی کړی تسمیه نه ده شوی ولا الى ایجاب غیره او نه دی تلارشتره چې موږ واجب کو بل شي ولی لعدم الالتزام خزي ابزان لازم کړی نه دی بخلاف ما اذا خال على خل دغه ده کنه ورسره خلع بسرکا وکړه منګي یو منګي سرکا چې منګي کولاو کوغه شرابو اوس یو صدوکه کړي دا کنه اوس بچ کوي امام سی وی مثل سرکا دی ورکی صاحبینو قیمت دی ورکی على خل بعيني فظهر انه خمر به ظاهر شي چې هغه شرابي نو امام سی ابراهيم الله اچھا امام سے به قیمت به ورکه او صاحبین وي دغه یو منګه سرکب ولا بل دین را پیدا کی دا مسلې براله به راځي لئن سمت مالا دلته وتمال مسمى کړي دي فصار مغرورا نخون تزوکه میلاو شو دا صورت می ادولت وبخلاف ما اذا كاتب او تقلق برګور یو صورت بلم بدل ټول د سیل مدي خو ګورای غلام مرتوی ما آزاد کا او شراب بدر کما خنزیر بدر کما مردار بدر کما مولا آزاد کو دلتا اوس غلام باندې قیمت ورکول لازمي دي پوهیږي شراب خنزیر مردار غو نشي ورکوله خپل قیمت به وته وس ورکي دا ول یار الته خو څنګه ورکول دلته ورکي وایي د بوزا چې دا د په وخت خروج کې د خاون نه د جدا کېدو کو طلاق کې د غیر متقوم دی مفت کې طلاقيږي نه رسېږي البته په وخت د دخول کې چې کله د خاون په ملک راځي به ته متقوم دی به مہر مقرریږي با پاتې شو غلام د په وخت د جدا کېدو کې متقوم مال دی مال خلق ورکي ولا مزادي مکاتبت کې دي کني تاسو ګور الکشن بخلاف ما اذا كاتب مکاتبی کی دا مینو ویلی او اتق على خمر حيث تجب قیمت العبد قیمت د غلام واجبی کی ولی لان ملک د مولا چې دی په دی غلام کې دا متقوم دی وما رضي بزواله خو مولا خو بدنه دی راضی چې دا مال متقوم د زمانه هم د سزایل شي نه دی راضی په زوال د غمال باندې مجانن مفتو کی هر چې ملک د بوزید په حالت د خروج کې ما تاسو ته ویلی دا سره غیر متقوم دی علامه نذکر دې بیان کو وبخلاف النکاح الګر ابو ذات تاویل چې په وخت خروج کې غیر متقوم دی نکاح کې خو مہر دي کنه کم از کم لزرامه ویږي هغه وخت دخول دی هغه کې مال متقوم دی بخلاف د نکاح ذکر بوزع شریفه چې د حالت د دخول کې متقومه ده دا څه وجه ده یار د دې راته فلسفه بیان کا چې طلاق ورکه بوزع غیر متقومه ده او ک نکاح کې بوزع متقومه ده وی ورکنه د بوزع ډیر شریف شی دی کنه
ډیر شریف شی دی الله پاک پیدا کړی دی دوه ګوتې پټې دی په لکونو باندې کېږي او اشنا ښې مزې پې کېږي شریف شی ومنلو دا صغرا شوه نو چې کله شریف شی شو د دې د شرافت تقاضا دا ده چې کله دا په ملک راځي د سړي نو پیسې ورکا او چې کله د ملک نه وځي نو به ښځه خپله مالي کېږي نو به پیسې مقررول دغه اهانت دی به خپل شی هغې ته رسي وګوره والفقه انه شریف دا شریف شی فلم یشرع نو مشروع شوی نه دی تملک د دې الا بعوض مگر چې عوض وي اظهارا لشرف دې لپاره چې د شرافت اظهار وشي فهم الاسقاط چې کنه کله خاوند خپل ملک نه ساقطي نه به نفس تخپل شریف دې راخذي به ولا پیسې مقرره وا هغه دومره شریف دې دومره شریف چې دغه په عوض کې پیسې مقررول دغه اهانت دی فلا حاجه الى ایجاب المال اوس یو خبره ده پنځمه مسله ده دا راته وایا کم شی عوض په خلا کې جوړیږي کم شی نه جوړیږي مثلا دا د مولوی صاحب کم شی چې سمن جوړیږي په مبیا کې هغه په خلا کې عوض هم جوړې دي شي دا برک سینه دی چې خلا کې دی عوض جوړې دي شي نو سمن دی جوړ څنګه ولټم ویل څنګه یاره سمن نه دی مہر دی لږ برو ګورئ کم شی چې مہر جوړېدل صحیح وي هغه خلا کې عوض جوړېدل هم صحیح وي خدا سینه ته چې کم شی په خلا کې عوض جوړېدل صحیح وي ادي مہر هم صحیح شي ولی نه لس اتب لسونه رقم پیسې درهم داخله کې وځ جوړېدل شي خو مہر نشي جوړېدل وګورئ قال قدري مولا فرمایي وما جاز هغه شی چې جایز وي یکونه مہرن چې دا دی مہر شي نو جاز جایز دا یکونه بدلن چې دا دی بدل شي په خلا کې دا څه وجه دلک بر ګورئ چې کوم شی مہر کې وځ جوړیږي نو دغه وخت کې د بوزا چې د وخت د دخول دی بنکا کې او په وخت د دخول کې دا ما تاسو د ویلي مال متقوم دی ویلي مو کنه وس په وخت د دخول کې څه دی نو په وخت د دخول کې متقوم مال دی نو کوم شي چې وس جوړیږي د متقوم مال په طریقې اولا به وس جوړیږي د غیر متقوم په وخت د خروج کې غیر متقوم دی خو نه درنه کو دی خبره په وخت د دخول کې بوزعه سره متقوم دی نو چې په کله متقوم مالو کم پیسې وس جوړېدلې نو چې کله به خلا او خروج هغه کې خو به غیر متقوم دي دغه پیسې په طریقې اولا به وز جوړيږي لأن ما ذکر هغه شی يصلح چې صلاحيت لري اي چې وز جوړ شي متقوم د بار اولا اولاد يصلح چې صالح جوړ شي د غیر متقوم د بار فإن قالت كشركه ذو ویل سړی ته خالي عني على ما في يدي اې د لاس کې میسدي دا بدر کما او ما سره خلا وکا هغه ول ته ټیک د چیرته په کې چې د سونه مونې چې خو له وکړه لاس یو تکاله کړی چې پکې نو یا په کې چیرته میګي کېو یا په کې چې د خاور وا په خځې سم نه لازميږي ځکه خځې و د مان نه یاد کړي دوکې نه د ور کړی سی ویلی لاس کې میسدي لاس کې میګي او خاور او بس ټیک د کنه څو کنه فإن قالت له خاليني علامه في يدي فقالها ولا خله وسر وکړه ولم يكن في يدها شيء لاس کی سمنو فلا شيء عليها بخزي سم نه دی لازم لانها لم تغره سلیله دوکانه دا ور کړي بتسمیت المال چې مال یو ته مسما کړي ولې سړی راځي نیک څوی والله چې دا څه لکه دا جنگي لک چې کو څنګه جنگي کوم ځای دی وإن قالت خالي عني على ما في يدي من مال مرسل ویلو مال او به چلاس کارو کو څنو اوسې دوکا کړه دی کا اوس وته اوس ورلا کم مہر دی ور اخی سری دی کنه وته واپس ورکه تاسو لګو غوري وإن قالت خالي عني على ما في يدي من مال خل ما سروکړه هغه سبان دي چې ما پلاس کې من بیان کوي یعنی مال خل ور سروکړه فلم يكن في يدها شيء ثم وسرنو ردت عليه وبس کوي په دې خاون باندې مہرها ولی لانها لما سمت مالا کله چې د مال مسما کو او نه دلته اوس مغرور دي سړی ښا مغرور له بمول پیسې ورکول کیږي نو لم يكن الزوج راضيا خاون نه دی راضي په زوال باندې الا بعوض ولا وجه الى ايجاب المسمى وته چې کوم شی مسما کړي ادي ورکی کنه هغه کوم شی لاس کې خو مجبول دي دوسه وقي کمره ولا وجه الى ايجاب المسمى
او څه وجه نشته چې کوم مسما کړي دی او ورکی ځکه څونه هنه قیمت دی ورکی به مجهول شي قیمت څنګه لګي وقيمته للجهاله قيمه من واجبيږي الى ايجاب قيمته د سوايا للجهاله مجهول ولا الى قيمه ولا الى قيمه البضعه او څه وجه نشته چې موږ د بضعي قیمت لازم کو بضعي قیمت سره مہر مثل ولینه لازمه به بضعه په وخت د خروج کی مال متقوم نه دی ما ته وګوره څلور صورت جوړیږي کم شیلاس کې رغه دی لازم کو اشتنه نغي قیمت دی لازم کو مجهول لپته نه لګي خنو بضعي چې کم قیمت دی مہر مثلا دی لازم کی به هغه په وخت د دخول کې قیمت دی د قصه د خروج ده هم نه لازميږي نو سبب وکړه کم مہر ورکړي او ته ورکه خدای غر کا بلان دی بلان جوړول ولا الى قيمه البضع اني مهر المثل ولانه غير متقوم داهم بضع غير متقومه د حالت د خروج کی فتعين ايجاب ما قام به متعين بشاغه شي واجب بشاغه شي چې قام به چې دا نکاح په ولاړه وا قام به على الزوج چې دا بضع قائمه شوی وا په کوم شي باندې خاوند تا هغه څو مہر دفعا للضرر عنه دې بار چې عنه د کان هدا لکه چې خاوند نم ضرر لري کو کنه بغیر مفتو کې طلاق باندې خو هغه راضي نه دي